بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د خصومه والا قانون دا بیانو. بعض د صرف علماء کرامو دا قانون په دې نوم سره ذکر کړی دی د 11 حرفونو والا قانون، ځکه چې د دې قانون تعلق د 11 حروفو سره دی. نو دی وجنا دغه صرفیانو ته دې قانون نوم د 11 حرفونو والا قانون دای خوي دی. د قانون د ذکر کولو نه مخکې د دې خبرې عرض کول د ضروري ګڼم. د دې نه مخکې چې 15 قوانین کوم مونږ ذکر کړل، نو د هغې تعلق د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره، او د دې قانون تعلق دا د باب افتعال د عین کلمې او د تای افتعال سره دی. د دې قانون تعلق دا د 11 حروفو سره دی، او هغه 11 حروف دا دي: تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. او د علم الصغی مصنف رحمت الله علی هغه په دې حروف سره لفظ جیم هم ذکر کړی دی. هغه وایي چې دا قانون په جیم کې هم جاری کیږي، لیکن عام صرفیانو دا 11 حرفونه ذکر کړي دي او دغه جیم دای نه دی ذکر کړی. د جیم نه علاوه دا کوم نور 11 حروف دي، په دې کې به مونږه د 10 حروف ځان له ذکر کوو، او د تا ذکر به مونږه ته دغه 10 حروفونه ځان لکو، ځکه چې د تا خبره لږه ته د نورو نه مختلف ده. اوس د دې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د تا نه علاوه د دغه 10 حروفونه یو حرف واقع شي، نو تای افتعال د دغه حروفو د جنس نه کول دا جایز دی. یعنی که د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوي، نو د تای افتعال سا کول دا جایز دی. که دال واقع شوی، نو تای افتعال دال کول دا جایز دی. که ذال واقع شوی، نو تای افتعال ذال کول دا جایز دی، او دغه سی دا نور حروف. لیکن کله چې تای افتعال مونږ ته دغه حروفو د جنس نکړه، او بیا یو شانتی 2 حروف دا جمع شول، نو بیا ته دې نه بعد ادغام کول دا په دې کې واجب او ضروری دی. د تا ته دغه حروفو د جنس نه کول دا جایز دی، او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. اوس کله چې 2 حروف د یو جنس جمع شول، نو اوس چې کله مونږه ادغام کوو، نو ته دې دپاره 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې دا کومه تا دا مونږ ته د حرف د جنس نه کړې ده، یعنی کومه تای افتعال د تای افتعال په ځای باندې چې دا کوم حرف راغلی دی. یو طریقه دا ده چې مونږ ته دغه حرف حرکت دا نقل کو، او د باب افتعال کومه فا کلمه ده هغه ساکنه ده هغې لی ورکو، او بیا پکې ادغام وکړو. دویم صورت دا دی چې مونږه دغه د تای افتعال په ځای باندې چې کوم حرف راغلی دی، نو ته دغه حرف دا حرکت دا مونږه د هغې نه وغورځو، یعنی دغه حرف
مونږ ساکن کو او بیا د باب افتعال کومه فا کلمه ده هغې له مونږ د کسرې حرکت ورکو. نو په دې دواړو صورتونو کې د ادغام کومه یوه طریقه مونږ اختیارو نو دا دواړه طریقې دا ټیک دي. اوس مونږ په مثال سره ته دې وضاحت کو نو دا خبره به زمونږ استادو په ذهن کې په ښې طریقې سره کینی. مثلا مونږ سره مثال دی اختصاما بر وزن افتعالا. دلته د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې سواد واقع شوی دی او دا سواد په دغه 11 حروفو کې یو حرف دی. نو اوس ته دې حرف داسې ویل هم ټیک دی چې مونږه دا حرف اختصاما وایو او دا خبره هم زمونږ د پاره جایز ده چې مونږه تای افتعال دا مونږ په سواد سره بدل کو او مونږه داسې وایو اختصاما. خو که چرې مونږه دا تا په سواد سره بدل کړه نو اوس 2 سوادونه جمع شول نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. نو اوس چې مونږه ادغام کوو نو یو لومبی صورت دا دی چې مونږه د لومبی سواد حرکت دا مونږه فا کلمې له ورکو یعنی خاله ورکو. نو چې کله مونږه د دغه لومبی سواد حرکت خاله ورکو نو تدې په شروع کې چې کما حمزه وصلی و دا به وغورځيږي ځکه چې د حمزه وصلی په قانون کې مونږ په تفصیل سره دا خبره ذکر کړې و چې حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه دا غورځيږي. نو دلته اوس خا متحرک شو لہذا حمزه وصلی دا وغورځېدله. نو اوس که مونږ په دې کې ادغام وکړو نو مونږ سره به شي خصوما. دا خو د هغې صورت مثال شو چې کله په متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږه نقل کو او فا کلمې لی ورکو. دویم صورت دا دی چې په دغې متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږه حذف کو. نو چې په دې مثال کې مونږه د لومبي سواد حرکت دا حذف کو نو دلته التقا د ساکنینو راله د خا او د سواد په منځ کې. نو اوس مشهوره قاعده ده الساکن اذا حرک بالکسر چې کله مونږه ساکن له حرکت ورکو نو هغې له به مونږه د کسرې حرکت ورکو. نو مونږه چې خاله کسره ورکړه نو مونږ سره جوړ شو خصوما. په دې صورت کې هم حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه د وغورځېدله. دا خبره یاد ساتئ چې په فعل ماضی کې د باب افتعال د فعل ماضی کوم معلوم صيغه ده او د مجهول صيغه ده. دغسې فعل امر حاضر معلوم چې کله مونږه په دې کې دا قانون جاری کوو د خصوما او د خصوما والا قانون نو د فعل ماضی حمزه وصلی او دغسې د فعل امر حاضر معلوم حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه دا به غورځېږي. دا خو مونږه د فعل ماضی مثال ذکر کو. یو مثال مونږه د فعل مضارع ذکر کو. مثلا مونږ سره مثال دی یهتدی. دلته د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دال واقع شوی دی. نو اوس زمونږ د پاره دا خبره جایز ده چې مونږه تای افتعال په دال سره بدل کو. د نه بدلولو اختیار هم مونږ سره شته دی چې مونږه دا لفظ دغه شانتې وایو یهتدي. یهتدي ویلم ټیک دی. البته زمونږ د پاره دا خبرم جایز ده چې تای افتعال مونږ په دال سره بدل کو مونږه داسې وایو یهددي. لیکن چې کله دغه تا مونږ په دال سره بدل کړه نو اوس په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. نو اوس چې کله مونږ ادغام کوو نو د هغې لپاره مونږ 2 صورتونه ذکر کړل. یو صورت دا دی چې په متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږ نقل کو او د باب افتعال فا کلمې لی ورکو. په دې صورت کې به د باب افتعال د فا کلمې باندې زبر راځي. نو مونږ سره به داسې شي چې د لومبي دال حرکت مونږه حاله ورکو نو او بیا پکې ادغام وکړو نو مونږ سره به شي یهدي. داسې ویلې هم ټیک دی. او دویم صورت مونږه دا دی چې د لومبي متجانس
کم حرکت دی دا مونږه حذف کو نو چې کله مونږه د هغې حرکت حذف کو نو د باب افتعال د فا کلمې چې هغه دلته ها ده او د لومبي دال په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو لومبي حاله مونږه د کسرې حرکت ورکو الساکنو اذا حرک بالکسر ته دغې قاعدې د وجې نه نو مونږ سره جوړ شو یهدي دا خو مونږه صرف 2 مثالونه ذکر کړل دغسې دا ټول مثالونه دي که د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی زا واقع شوی شین واقع شوی یا دا نور حروف واقع شوی نو چې کله مونږه تای افتعال ته دغې حرف د جنس نکړه نو ته دې نه بعد د لومبي متجانس د هغې حرکت مونږه مخکې حرف لم ورکولی شو یعنی نقل حرکت هم پکې کولی شو او مونږه په هغې کې حذف هم د حرکت کولی شو چې کله مونږه نقل حرکت کو نو د باب افتعال فا کلمه دا به مفتوح وي ځکه چې تای افتعال دا مفتوح وي نو چې د تای افتعال کما فتحه ده هغه مونږه فا کلمې له ورکو نو لازمي نتیجه دا ده چې دغه فا کلمه په دې باندې به فتحه راځي او کچري د تای افتعال دغه حرکت دا مونږه حذف کو نو بیا به د باب افتعال کما فا کلمه ده هغه به بیا مکسوره د الساکن اذا حرک بالکسر د قاعدې د وجې نه نو دا نور مثالونه دا هم په دغه انداز سره دي که هغه هر یو مونږ په تفصیل سره ذکر کوو نو دا قانون دا به ډېر زیات اوږد شي نو که تاسو په خپله جوړوئ نو انتصر اعتدل اعتذر اعتزل د دې مثالونو باندې تاسو په خپله کوشش وکئ په انتصر کې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی دی په اعتدل کې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دال واقع شوی دی په اعتذر کې ذال واقع شوی دی په اعتزل کې زال واقع شوی دی په دې ټولو کې دغه قانون دا جاری کېدی شي د اسم فاعل او د اسم مفعول کوم گردان دی چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د دغه لسو حروف د یولس حروفو نه یو حرف راغلی نو د اسم فاعل کومه فا کلمه ده نو په هغې باندې مونږه فتحم ویلی شو کسرم ویلی شو د دې سره سره مونږه په هغې د فا کلمې باندې ضمم ویلی شو د میم د مناسبت د وجې نه ځکه چې په اسم فاعل او په اسم مفعول کې کوم میم دی نو دا مضموم وي فا باندې فتحه مونږه ځکه ویلی شو چې هغه مونږه پکې د نقل حرکت د وجې نه کسره مونږه ویلی شو د حذف حرکت د وجې نه او ضمه مونږه ویلی شو د میم د مناسبت د وجې نه د هغې یو مثال مونږه ذکر کوو مثلا مونږ سره دی مختصمون دا د اسم فاعل صیغه ده نو د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې سواد واقع شوی دی نو مونږه تای افتعال دا په سواد سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو مخصصمون مخصصمون د لومبي سواد حرکت مونږه خاله ورکو بیا هم پکې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو مخصمون او که د لومبي سواد ته دې حرکت مونږه خاله نه ورکو بلکې مونږه حذف کو نو بیا چې مونږه خاله د کسرې حرکت ورکو نو مونږ سره به جوړ شي مخصصمون او دغسې د میم د وجې نه مونږه په خا باندې ضمم ویلی شو نو مونږ بیا داسې وایو مخصصمون دا خو د اسم فاعل مثال دی د اسم مفعول مثال هم دغسې دی لیکن په دې کې به مونږه په عین کلمه باندې یعنی په سواد باندې فتحه وایو نو مونږ سره به شي مخصصمون مخصصمون او مخصصمون مونږه په دغې لسو حروفو کې په دغې کې د تا ذکر نه دی کړی نو په تا کې دا خبره ده چې په تا کې ادغام کول دا واجب نه دی بلکې جایز دی د هغې مثال مونږ سره دی استترا د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې تا واقع شوي ده او مخکې د باب افتعال تا ده نو یو تا هغه شوه او بله تا د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې نو 2 تاګانې جمع شوي نو په دې کې اظهار کول هم جایز دی یعنی که مونږ دا لفظ داسې وایو استتاره
او دغسې په دې کې ادغام کولم جایز دی. نو کله چې مونږ په دې کې ادغام کو نو ستر بشي او یا دغسې ستر بشي، نو دغسې ویل ته دی جایز دی. نو ته دی قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ته دغه 11 حروفو نه یو حرف واقع شوی، نو تای افتعال تدی حروفو د جنس نه کول دا جایز دی، او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی سوا د تانه چې په هغې کې ادغام کول دا جایز دی. بیا د باب افتعال کومه فا کلمه ده، نو په دې کې فا کلمې له د فتحې حرکت ورکول هم جایز دی. دا په هغه صورت کې راځي چې کله مونږه نقل حرکت کو، او په دې کې فا کلمې له کسره حرکت ورکول هم جایز دی، او دا په هغه صورت کې راځي چې کله مونږه په دې کې حذف حرکت کو. او کم د فعل ماضی گردان دی او د فعل امر حاضر معلوم گردان دی، نو په دې دوړو صورتونو کې بعد دغه حمزه وصلی دغه غورځيږي، ځکه چې د باب افتعال فا کلمه متحرک شو او حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجنه دا غورځيږي. او په اسم فاعل او اسم مفعول کې فا کلمې له د فتحې او د کسرې حرکت ورکول سره مونږ هغې له د ضمې حرکت دا هم ورکولی شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.